نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې د موس په حالت کې بده پنسو سره کو دا گیټه پټی شي نو بده حال کې موس کیږي او کنا د موز حالت وی او کو د موز نه علاوه نور احوال وی په پنسو سره د خپل گیټه پټول د تکبر په نیت سره دا ګناه کبیره ده او حرام دی. کو د یو انسان د تکبر او د لوی نیت نه او دا خپل پنسې خکته ساتي دا گیټه په پټ ساتي بیا هم دا مکروه تحریمی دی او ګناه کبیره ده. البته کو یو انسان د خپل گیټو د خپل پنسو اهتمام کوي چې دا اوچت ساتي او باز طور سره بے خیاله په وجه باندې دا پنسې خکته شي نو دا معاف دي، ولیکن قصدن عمدن خپل پنسو سره گیټه پټ ساتل کو د موز حالت وی او کو عام حالت وی دا ګناه کبیره ده. او بیا د موز په حالت کې چې کله پنسو سره گیټه پټي وی نو دې کې بیا حرمت ډیر سخت دی. روایتو کې راځي، مسلم شریف روایت ته عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل درې کسان به داسې وي د قیامت په ورځ باندې چې الله جل شانه باغی سره په نرمه سره خبرې نه کوي، شفقتن نرمه سره او د مینې محبت خبرې به سره نه کوي، البته په غضب سره په غصې حالت کې به سره رب ذوالجلال کلام کوي. ولا ينظر الیهم او دې ته به د شفقت په نظر کتل کیږي نه، ولا یزکیهم الله با دوی د ګناهونو نه پاکیم نه، ولهم عذاب الیم او دې د پاره به دردناک عذاب وي. حضرت ابو ذر فرمایل خابوا وخسروا، دا خلق خو په دې حالت کې تباہ و برباد شو. من هم یا رسول الله، دا کم خلق دی اے دا الله رسوله صلی الله علیه وسلم؟ نبی علیہ السلام فرمایل قال المسبل، اولنې هغه سړی یاد کو کم سړی چې په خپل پنسو سره خپل گیټه پټ ساتي، دی سره به الله رب العزت د رحم او د کرم والا خبرې نه کوي، په حالت د غضب کې په حالت د غصه کې به سره خبرې کوي. دویم والمنان، هغه سړی چې چا سره خو کی او بیا وتا غاخه اثباتی احسان پې کوي، احسان جتلانا پیغور ولا بیا د خپل خو ور کوي، نو رب ذوالجلال با د قیامت پر د سره هم د نرمه په حالت کې خبرې نه کوي، په حالت د غضب کې به سره خبرې کوي. دریم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، چې خپل ساز او سامان د دروغ قسم په ذری سره خلکو باندې خرڅي، په دروغ قسمونه خوري او سامانونه خرڅي. یو سیز وی دیسی او دا وته قسم خوري چې دا اصلي سیز دی او دا اوریجنل جاپانی سیز دی او هغه اوریجنل جاپانی نه اکشان نه په کم سیز دا قسم خوري، نو دک کی سړی سره به هم د قیامت په ورځ باندې رب ذوالجلال د رحم والا خبرې نه کوي، په حالت د غضب کې به سره خبرې کوي. نو دې کې یو کس هغه ذکر شو چې په پنسو سره چې داغه گیټه پټي وي، په دې وجه علماء فرمایي چې پنسو سره گیټه پټ ساتل ګناه کبیره ده. د بخاری شریف په یو روایت کې دی ما اسفل من الكعبین من الازار فی النار، په کوم پنسو سره چې کومې گیټه پټه پاتې شوي نو دک گیټه به د قیامت په ورځ باندې په اور کې خصوصي طور سره سوځي. الله دې امان راکړي. د ابو داود شریف په یو روایت کې راځي، حضرت ابو هريره نه روایت ته بینما رجل یصلی مسبل ازاره، یو سړی ومنځه کولو دغه پنسې په دې گیټو باندې د پاسه پرتی وي، گیټه په پټه کړې وي. قال له رسول الله صلی الله علیه وسلم اذهب وتوضا، لاړشه. نبی علیہ السلام متو فرمایي چې فورا لاړشه او دوباره اودس وکړه. فذهب فتوضا، هغه سړی لاړو اودس وکړو، ثم جاء بیا واپس رالو اک شانتی منځو. بیا نبی علیہ السلام متو فرمایل اذهب فتوضا، لاړ شه واپس اودس وکړه.
یو بل صحابي تپوسو کو چې د الله رسوله صلی الله علیه وسلم ما لک امرته ان يتوضا ثم سكت عنه سو وجه تاسو دې ته دوباره د اودس حکم کو او بیا تاسو خاموش شوي. نبی علیہ السلام او فرمایل قال انه كان يصلي وهو مسبل ازاره د په داسې حال کې مونږ کو چې د په پینسو سره د ګټه پټې وي. وان الله لا يقبل صلاه رجل مسبل اور الله جل شانو د دسي سړي موز نه قبلې د چا په پینسو سره چې دغه ګټه پټې وي د موز نه قبلې. بیا د دې حدیث په تشریح کې علما فرمایي چې کم انسان ګټه پټې وي او د مونږ وکړو نو نفس فرض د ذمه نه ادا شو، نفس فرض ادا شو. والبتا وانما المراد ان الله لا يكفر بهذه الصلاه ذنوبه د دې موس په برکت سره بچ الله د کم ګناهونه معاف کول اک ګناهونه به نه معاف کیږي. په دې موس سره چې الله د تکم اجر ورکولو هغه اجر به وته نه ملاويږي. څومره د نقصان خبره ده چې د دې یو معمولی غونته عمل دی د کې د کوتاهه په وجه باندې د انسان هغه عمل ټول لاړ شي ضایع شي. په هغه عمل باندې چې کم اجر او ثواب ملاويږي هغه عمل هغه اجر او ثواب ټول لاړ شي ضایع شي. موږ ټول د دې خبره اهتمام وکړو چې په هر حالت کې وي خصوصا د موس په حالت کې چې خپل پنسې د ګټونه اوچت ساتو. سلام.